وایي نن یې درځئ پایه خوري په شوق یې خوري. د لرې لرې ځایه خلک راځي د لې دا پایه خوري داسې په شوق باندې 40 دانې پخوو. د سپین ږیرو د غاښ دپاره دي. زما تعلق له وزیرستان KPK سره دی، وزیرستان سره مو دی. زموږ تعلق اشرف مو نوم دی. 23 کالو راهیسې دغه په دغه ځای کار کوي. اوس خو تقریبا 40 دانې پخوو. د لرې لرې ځایه خلک راځي د لې دا پایه خوري داسې په شوق باندې. اوس صرف وجه صرف دا ده چې دا دروازه بنده سوې ده. چمن کې لږ خلکو راتلل چې دي هغه کم سوي دي. دکانداري اوس کمزورې سوې ده. دروازه چې بند سوې ده. مخکې به کوټې والا خلک هم راتله سپیشل دلته. کندهار والا به هم راتلل او د پښین والا به هم راتلل. پنجابیان به هم چې رالو دلته چمن کې به چې کوم و په چکر به چې رالو کراچي والا هغه خلک به هم خامخا دلته راتلل. بالکل هغې کې فرق خو دومره ډېر نه وي. زما ځای ډېر ټکانه چې دی اوس مشهوره سوې ده. اوس دورې فرق نه وي پکښې. په یخ کې ډېرې خرڅو، په ګرمي کې بیا څه لږ خرڅوو. 20 دانې خرڅو، په ژمي کې بیا 40-45 پښې خرڅوو. قیمتونه اوس چې دی وي مړۍ سره ډوډۍ سره پایه 1500 روپۍ ده. روز اشکال ارزانه و 300 روپۍ. اوس ګراني ډېره سوې ده. اوس څه ګرانه بس خو داسې خوند لري او څه کرنټ لري. په دې وجې خلک ډېره زیاته خوښوي. یو داسې نایاب شی ده. بل دا هر چیرې نه پخېږي هر هوټل کې. په دې وجې نه خلک چې دا خوري نو وایي نن یې درځئ پایه خوري په شوق یې خوري. په دې وجې تقریبا 15-16 ګنټې ټیم خوري. دا خو قرار په دم بیا پخوي. بخار کې چې پخې کې هغه دومره خوند او ذایقه نه لري. بیا موږ یې په اور پخوو بس قرار دم باندې. خو مې حاجي صاحب خان دی. یم د کلک کاکوزی. دا د چمن په ښار کې دا دکان چې دی دا ډېر مشهوره دکان دی. دا پایې یې ډېرې خوندورې دي او په بیه هم سمې دي. د سپین ږیرو د غاښ دپاره دي. اما نو د دغه پایو له منځه هم راویشتي یو. نو دغه د پایو چې اوس مې هم کوئ د چمن ښار هم راغلي. دا جوړونه موړونه ګرده برابروي. دا دونه زبردست سوغات دي چې بل شی نه خوري. سپین ږیري دغه پایه دي خوري. په دې کې دا ایکا لري. دا پیدې شته د بندو د رګو د سیات